السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور مراد علي نن به تاسو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په باره کې د شق صدر نه وروسته چې کومه سلسله ده هغه به بیانوم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مهر نبوت په باره کې دوه قولونه دي. یو دا چې دا پیدایشي و، ځکه چې علماء بني اسرائیل چې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه علامات بیانول نو په هغې کې یو دام و. بعض حضرات فرمایي چې د شق صدر نه وروسته دا هغه فرشتو چې لګولی و دا هغه دی، د هغې نه وروسته دی دا. نو لومبی قول ډېر زیات راجح دی چې دا پیدایشي و او تطبیق پکې ممکن دی چې و خو پیدایشي دا مهر نبوت، خو په دې شق صدر نه وروسته تجدید شوی و. حلیمه سعدیه چې دا واقعات د حالات ولیدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام یې بوتلو. حضرت آمنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام والده ماجده چې کومه وه هغې خواله او د حالات یې ورته بیان کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه ونه شي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام والده ماجده هغې څه نوې خبره ونه ګڼله، ځکه چې د حمل په دوران کې هغې کوم انوارات او تجلیات لیدلي وو، په هغې کې نوره اضافه وشوه. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې دا ووایي چې زما د دې زوی به ډېر غټ شان وي، شیطان به ده ته رسایګي نشي کوي، او داسې الفاظ یې ووایي. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام والده ماجده چې دی نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام یې بوتلو ورسره و. بیا څه وخت بعد دا خپل میکې ته لاړه، مدینې ته خپل پلار کور کره، هلته ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام و. واپس چې کله دا راتله نو ام ایمن ورسره وه، مقام ابوا ورته وي، هلته کې دا وفات شوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام والده ماجده حضرت آمنه. انا لله و انا الیه راجعون. د ام ایمن چې دی د تدفین د دې نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام یې راوستو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دادا عبدالمطلب له. عبدالمطلب به ډېر زیات خیال ساتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام، کم ځای ته چې به تلو نو ځان سره به بوتلو، مسجد حرام ته چې به تلو نو جدا ځای به کې به کینو او هغې خوا کې به یې څوک نه پرېښدو، په هغې خوا هغه ځای باندې به چا قدم هم نشي کېښودی، دومره به یې د نبي علیه الصلاۃ والسلام خیال ساتو. یو صاحب فرمایي چې د اسلام نه مخکې زه حج له تللی وم او ما یو کس ولیدو چې هغه طواف کي، د طواف په دوران کې هغه اشعار وایي. ما تپوس وکړو چې دا څوک دی، نو ما ته خلکو جواب راکړو چې دا عبدالمطلب دی او دغه شان چې دی نو د خپل نوسې هغه یې لیږلی دی، د ده نه یو اوښ ورک شوی دی هغې پسې، خو هغه ټایم واغستو نو دی خفه دی په هغه پسې د اشعار وایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام اوښ نیسلی او واپس راغی نو عبدالمطلب ډېر زیات خوشحاله شو او ویل چې زه خو ډېر زیات ستا په باره کې پریشانه وم او زه به تا چېرته د ځان نه جدا نه کړم. دغه شان د عبدالمطلب په تربیت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام 2 کاله تیر کړو او بیا عبدالمطلب هم وفات شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته سلسله به انشاءالله مونږ بیا وایو. عبدالمطلب چې دی نو هغه بعض حضرات فرمایي چې 82 سال، بعض فرمایي چې 95 سال، داسې علی الاختلاف چې دی نو هغه په دې دومره کلونو و چې هغه د دې دنیا نه لاړو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام کفالت چې دی هغه مخې ته به انشاءالله مونږ تاسو ووایو چې بیا چا وکړو. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي.